دا منکی پاکس بیماری دا کم وایرس دی د دې څه علامات دي چې دې کې په بدن باندې وړې وړې دانې اول راشي چې کوم بل انسان یوز کړو اثر کلاس ملاو شو که هغه کپړې ټاولز وغیرہ نو دا بل انسان ته لګي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما نوم دی ډاکټر رحمت علي خان. I am working as a senior pharmacist in government leading hospital پېښور. نن چې موږ په کوم ډیزیز باس کوو هغه یو دنیا ته یو بله غټه خطره روانه ده او د هغې دپاره ډېر زیات ګورمنټ چې دي نو هغې ډېر حفاظتي اقدامات هم شروع کړي دي، خاص طور پنجاب ګورمنټ، سند ګورمنټ او ډېر یو ریډ الرټ په هسپتالونو کې هم جاري شوی دی. بیماري کوم یو ده چې موږ خپل ویور له په هغې انفارمیشن ورکړو چې د بیماري نوم دی منکی پاکس. آیا دا منکی پاکس بیماری دا کم وایرس دی، د دې څه علامات دي، دا څنګه د یو انسان نه بل انسان ته خورېږي او بیا د دې علاج څنګه دی او د دې احتیاطي تدابیر چې د دې ډیزیز دا روکتام به موږ څنګه کوو چې خوره نه شي. اولنۍ خبره خو دا ده چې منکی پاکس چې کوم ډیزیز ده د دې مین علامات دا دي چې دې کې په بدن باندې وړې وړې دانې اول راشي او بیا هغه دانې چې کوم دي هغه بیا موږ چې ورته تڼاکې یا څوک ورته پولۍ وایي ټیک شو چالې چې ورته وایي هغې ته کنورټ شي او بیا په هغې کې یو اوبه غوندې وشي فلویډ او بیا دغه فلویډ چې دا بیا برسټ کېږي نو دا بیا په ټول بدن باندې لاسونه، مخ، ملا، خپې ټول بدن د دې نه بیا افیکټ شي. د دې نه علاوه د دې سره صحیح فلوی سیویر ټمپریچر 101-102 سینټیګریډ پورې او سیویر باډي ایکز مطلب دردونه په ټول بدن باندې او بیا رو انسان چې دی مختلف کمپلیکیشنز ته بوځي. اوس منکی پاکس وایرس چې دی دا څه شی دی؟ دا بیسیکلی پاکس وایرس دی کوم چې پخوانۍ زمانه کې د سمال پاکس بیماری نوم به تاسو اورېدلی چیچک چې هغه کېدو. د دې اولنی کیس راغلی په 1950 کې په افریقا کې او دا بیسیکلی دا پاکس وایرس چې کوم دی دا فیملی چې دا نو دا د منکی کیس دا بیماری و او د منکی نه دا خورېږي یا ګلهري شول، یعنی هر هغه خلک چې هغه د شادوګان چې دي هغه سره یا داسې ورته ایکسپوز چې هغه ټچ کوي یا هغې سره د هغې دغه کېږي باډي پارټس لګي نو د هغې نه خورېږي. دا مخکې چونکې به په شادوګانو کې به د بندر چې کوم وو منکیز د هغې نه یو نه به بل ته لګېده. اوس د منکیز نه انسان ته څنګه ټرانسفر شو ایګزیکټ هغه میکینزم د دې معلوم نه دی. په کرونا وایرس کې به څومره دا خبره وه چې هغه به ترو ایر چې دی د یو انسان نه بل انسان ته کنورټ کېدو. دا چې کوم ډیزیز دی دا ترو کنټیکټ ترو ټچ یعنی اټ از ا کنټاجیس ډیزیز بیسیکلی. اوس منکی پاکس وایرس چې دی کرنټلی د دې سینیریو سره نو په پرتګال کې، سپین کې 2022 کې د دې ډېر زیات کیسونه ریپورټ کړی شول. بیا 1 or 2 months بیفور په کراچۍ کې هم د دې یو کیس راغی. نو څومره چې منسټري اف هیلث فیډرل لیول ده او بیا په صوبو په سطح دي هغو ډېر یو ریډ الرټ جاري کړی چې که ان کیس خدا مکه دا بیماري زموږ نه سپریډ کړی شي نو د دې روکتام یا د دې هغه پریونټیو میجرز چې دي او هغه شانتي وانغستی شي. اوس منکی پاکس وایرس علامات هم موږ وی، منکی پاکس وایرس د دې کم وایرس نه کېږي چې هغه هم موږ وی. آیا د دې ډیزیز علاج شته؟ نو خبره دا ده چې په څه زمانه کې بعد د منکی پاکس چې کله په افریقا کې کیسونه راغلي نو په هغه وخت کې چې کوم سمال پاکس کوم ویکسین و هغې به کاوریج ورکاو. خو کرنټلی اپډیټډ دا دی چې هغه ویکسین چې کوم دي نو هغه دې ته هغه شانتې کوم په مین کې چې غوړېږي هغه شانتې ریسپانسیو نه دي. اوس د دې ویکسین نو په هغې باندې فردر کار روان دی او هوپفولي څنګه چې کرونا یو نیو ډیزیز راله او د هغې دپاره هغه ویکسین ایجاد شو. میبي چې په دې باندې هم داسې کار وکړی شي چې هغه انسانانو کې که انکیس دا خورېږي نو چې هغې به بیا څه ټریټمنټ کیدی شي. اوس د منکی پاکس علاج خو نشته.
خو د دې روکتام به څنګه کوو. د روکتام دپاره د دې زموږ سره دي مختلف طریقې چې په هغې باندې د دې پریونټیو میجرز یعنی احتیاطي تدابیر که موږ اپناو کړو نو منکی پاکس وایرس دا کوم ډیزیز چې دا به کنټرول شي. اولنۍ خبره خو دا ده څنګه چې په کرونا کې کمیونټي ډېر زیات سپورټ کړی نو چې څومره یعنې انډیو ګیدرینګ چې دي هغه منې کول پکار دي. آیسولیشن چې څومره هم سړی ګڼې لنځي کوشش کوي چې د ګڼې کم ایریا چې دي هغې نه ځان وساتي. دویم خبره دا چې کور ته یو سړی راځي نو چې بیا هغه شان هینډ واش پراپرلی هینډ سینیټایزر ځکه چې دا چې کوم ډیزیز ده نو دا د کنټیکټ یا د ټچ نه خورېږي. لکه تا دس کس سره لاس میلاو کو یا د هغه تولیا یا د هغه کپړې یا هر هغه شی چې د هغه د بدن سره لګېدلی او هغه کس ته منکی پاکس ډیزیز وه چې کوم بل انسان یوز کړو سره که لاس میلاو شو که د هغه کپړې ټاولز وغیره نو دا بل انسان ته لګي. نو اولنۍ خبره چې پراپر هینډ سینیټایزرز پراپر آیسولیشن مو کو یو ځای کې د ګڼې ضرورت نه وي چې هغې ګڼې ته نه ځو. دریم خبره دا وکړو چې صفایي هیلث هایجین ډېر خیال وساتو. او فورت خبره دا ده چې کوم سسپیکټډ یو کس کې دا علامات راشي چې پر سکین باندې دانې رالي هغه پولو ته کنورټ شوې او هغې کې اوبه شورو شوې نو فوراً دله پکار دا دی چې د دې نه مخکې د ډاکټر سره کنټیکټ وکړي ځان آیسولیشن ته بوځي او نورو مریضانو سره مطلب د هغه کنټیکټ ونشي. نو دا یو څو طریقې دي چې که په دې احتیاطي تدابیر موږ عمل وکړو دا پریونټیو میجر موږ په ځان کې راوستو او کمیونټي هم اویر کړه نو انشاءالله منکی پاکس وایرس یې څنګه چې کرونا کې زموږ کمیونټي هیلث امپلایز آل سټیک هولډر یو ښه ریسپانس ورکړو او د هغې روکتام وشو الحمدلله تقریبا په ختمېدو د پاکستان کې. نو دغه شان موږ له د ریسپانسیبلیټي نه کار اخیسته پکار دي او د دې بیمارۍ روکتام پکار دی. د دې دپاره موږ چې کوم نن دا ویډیو جوړه کړه تاسو مهرباني وکړئ چې دا په خپله هم واورئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او د چینل چې کوم دا سبسکرپشن دی دا سبسکرایب کړئ چې تاسو لپاره موږ نور هم قیمتي او ګټورې ویډیو چې دي هغه تاسو سره وخت په وخت په شیر کوو. ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ.